قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. زما عزت مندو مسلمانانو حاضرینو اوریدونکو مسلمانانو خویندو میندو، اللہ جل شانہ من او بتاسو باندې نن یو ورځ راوستې ده چې هغه د خوشحالۍ ورځ ده چې الله جل شانه څنګه نن په هر مسجد او مصلا او عیدګاه کې هر واعظ کوونکي دا خلق راجمع کیږي او راجمع شوي دي او راجمع کیږي با دغه شانتی د رب ذوالجلال په دربار کې اللہ جل شانہ تا فرشتے راجمع شوی سنگ مسلمانان خوشالوی زناناو نارنا خوشالوی معشومان خوشالوی دغ شانتی رب ذوالجلال حق خوشالوی دہاغ فرشتے خوشالوی. اللہ جل شانہ لوی ذات دے لوی عظمت والا ذات دے. اللہ فرمائے چی ما با امت دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے پنزئی نامونا کڑی دی دا دازی نامونا دی چی ما دا دین مخ کی چاہتا ندی ورکڑی دا بل یو پیغمبر امت دا بین دی ورکڑی بل یو امت تا بین دی ورکڑی بل یو پیغمبر تا بین دی ورکڑی بلکہ آغا لوی پینزئی نعمونا چی آغا اللہ جل شانہ زمان او بتازو باندی اللہ کڑی دی دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با امتی کڑی دی. آغا پینزئی نعمونا آغا دادی رب ذوالجلال فرمائی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان دے. حقا فرمائی چی ماتا درو جدار دخلی بدبوڑی رزیاد وخدا با دنیا کی اگو رئی ہر سڑے دا ہر سڑی سر محبت ساتی دا ٹولو نلیس دی رشتہ دا خزیاو دا خاونوی خزاو خاون دا یو بل سر جوڑاو ساتی خوچی کل دا خاون یا دا خزی دخلین بدبوزی هاغا خزاو هاغا خاون یو بل تنزدی کی دو دا تیار نوی. دیر معشوم دے دیر محبت دا مور دا پلار دیر محبت دے خو کلچ دخلی دا بدبوی روزی هاغا پلار بچے لری کئی هاغا مور بچے لری کئی. اللہ جل شانہ داسی ذات دے وی اے دا پیغمبر امتا ستاسو دا میدے دا بدبوجی کا مدا تاسو دا رزق دا نخوڑلو بوجہ باندے ستاسو پدے میدے کے کم بدبو رازی هاغا بدبوی ما دا دمر خوختے چی دا مشکو او دا عمبرو نما دا زیاد محبوب دے داولی چی دا دا امت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے انعام دے. دویم خبر ذکر گئی چی دا داسی امت دے چی دا دید پارا پس سن کی دا بیان دعاگان غواری
او بل روایت کې راځي چې دغه د پاره فرشتي هم دعاګانې غواړي. دریم خبره حدیث کې دا چې الله جل شانه د دې امت دپاره دا جنت خیسته کوي. علما ذکر کوي چې کله د شوال میاشت شروع شي، رمضان المبارک میاشت ختم شي، الله جل شانه د دې وخت نه جنت خیستواله شروع کې حکم وکړي تر رمضان المبارک پوری الله جل شانه دا جنت خیسته کوي. او چې کله د رمضان المبارک میاشت شروع شي الله فرمایي اے دا ټول شیطانان راونسئ او قید کوي، دا بند کوي چې زما هغه امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې هغوی ته څه تکلیف ونه رسئ، هغوی د ګناه په وجه هغه زما نه لرې نه کړي. الله جل شانه په حکم باندې دا ټول شیطانان راونسي او دا ټول قید کی. او آخرنه خبره چې الله جل شانه په آخر د رمضان کې یعنی په آخر ورځ باندې الله د ټول امت مسلمه مغفرت کوي. صحابه تپوس کوي اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم د دې نه مراد هغه لیلۃ القدر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نه چې کله یو مزدور سحر نه مزدور شروع کی تر مازیګر پوری مزدوری وکي هغه مزدور له هغه پیسې پکار دي دغه شان دي زما بندگان او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رجین ولیدي دوی ته بدله پکار دا، دوی ته الاجر پکار دی. اے زما دا بندگان چې زما د عیدګاه طرف ته، زما مسجد طرف ته، زما کور طرف ته روان دي، دوی د هغه اجر طلبګار دي، دوی زما د رحمت طلبګار دي، دوی زما نه رحمت غواړي، دوی زما نه اجرونه او ثوابونه غواړي. دا ځکه زما مسجد ته او زما کور ته روان دي. د دې وجنا روایت کی راضی د مسلم شریف روایت دے چې الله جل شانه چاته د یو مانځه توفیق ورکي د بل مانځه پورې الله د دې انسان واړه ګناهونه معاف کړي تر یوې جمعې نه والا در بل جمعې پورې چې کله یو انسان له الله جل شانه هغه د مانځه توفیق د جمعې ورکي د دې انسان د دې جمعې نه والا در بل جمعې پورې الله ګناهونه معاف کړي. څومره لوی ذات رحیم ذات دی. اے د یو رمضان نوالا تبل رمضان پوری اللہ جل شانہ دا دی انسان آغا گناہونا معاف گئے. اے بند زما وی ما دا دوبو باسا غٹ گناہونا بدوبا معاف کوما. اے بندگانو زما ما تراشے و ما تنزدی شے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یو نه زیت بوسونه شوی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله فرمای اے زما محبوبا جواب ورکا او دوی ته خبر ورکا چې کله زما بندگان زما مبارک ته بوس کوي الله فرمای زبخبل جواب کوما فإني قریب زدی خلقو ته نږدې یما. اے الله فرمای زدی خلقو ته نږدې یما. تاسو د مړی دارګونه تاسو ته ډیر نږدې دی. الله فرمای زدین هم یما ما تا آواز کوئی ما تا بلنه کوئی زبستاسو مغفرت کوما. حدیث کی رازی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چاچی پر رمضان المبارک کی روچی ونوی د ایمان په حالت کې ونوي د ثواب په نیت ونوي الله فرمایي ما ستا ټول ګناهونه هغه مخکینی ټول معاف کړل. بل روایت کې راځي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اے زما بندا تا ما تا پر رمضان کی سجدی لګولې دي، تا ما د قیام کړې دي، د شپې دی تراویح کړې دي، بیا د شپې د تهجد په وخت کې پاڅېدلې صلات الليل تهجد دی کړې دي. اے زما بندا ما ستا ټول مخکینی ګناهونه معاف کړل. من قام لیلۃ القدر چاجی پر رمضان المبارک کی دا لیلۃ القدر شپوندا
اللہ فرمائی اے دی انسان تماد 83 سال لسلور میاشتو اجر او ثواب ورکو چې انسان ټول خپل ژوند په دین ولګي خو بیا هم دې دا اجرونه دا ثوابونه نشي حاصلولی او رمضان المبارک داسې میاشت چې الله جل شانه د دومره نزدېکت راځي دومره قرب راځي که انسان او یا کال عبادت وکي خو دې بیا الله ته په عام عبادتونو باندې نشي نږدې کېدی بلکې چې کله د رمضان راشي د الله ته د هغه او یاو کالونه زیات نږدې کېږي اللہ فرمائے چې کله تاسو د رمضان المبارک دا میاشتې روزې ونیوي قیام اللیل وکړو لیلة القدر تاسو ومونده الله فرمائے تاسو مسجد طرف ته راشئ تاسو عیدګاه طرف ته راشئ تاسو مصلا طرف ته راشئ ولی زکت ستاسو زړه خوشاله دی ستاسو ژبه خوشاله ده نو تاسو د الله حمد او ثنا وایئ الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد قرآن کے اللہ فرمائے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر اے اللہ پخپلو بندگانو باندی آسانتیا غواړي اللہ داسې مهربان ذات دے داسې عظیم رحم دے چې اللہ فرمائے اے زما بندگانو اے زما دا امت دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا هغه دا امت بندگانو اے دا هغه امتیانو تاسو باندې ز آسانتیا غواړم یرید الله بكم اليسر غواړي الله تعالی چې بتاسو باندې آسانتیا راولي ولا یرید بكم العسر او نغواړي چې بتاسو باندې تنگسیا راولي مثال واورا اے الله رمضان المبارک راوستو تا دوی ته په سفر کې زی تا ته اجازت ته روزه اخرى اے ته بیماری دا الله حکم پرز دے تا ته الله وی رخصت درته ملاو دے روزه اخرى چې صحت ملاو شو دوباره بیا زما حق ادا کا اے سمره لوی ذات ته چې هغه بخپل بندگانو باندې آسانتیا غواړي نګي بخپل بندگانو باندې تنگسیا نه غواړي دا خو بندگان دي چې د رب ذوالجلال دا هغه دربار نه لري کوي ذات نانا دا الله بندگان به د الله دربار ته راځي الله ته به ځان نږدې کوي الله ته به قرب حاصلوي الله ته به نزدېکت حاصلوي نو رمضان المبارک کے اللہ فرمائی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے جی بتاسو باندے رمضان راغے تاسو پریزگار شوئی تاسو نیکان شوئی پتاسو کی دندا یو داسی کوالٹی پیدا شوا چی تاسو دا حقی پا وجبان دی اللہ تا نزدیکت حاصل ہوئی نو پتاسو کی تقوی رالا پتاسو کی صبر راغے دا صبر مادر راغلا پتاسو کی پریزگاری راغلا دا دین معلوم شوا چی رمضان راغے اللہ وی لعلکم تتقون تاسو نیکان شئی تاسو پریزگار شئی وچکلا اختر راغ اللہ فرمائی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلِتُؤْمِلُوا الْعِدَّةَ پورا کئی تاسو حاغ اشمار د میاشتې د رمضان چې که 29 دی او که 30 دی چې کله تاسو دغه رمضان دا مقدار پورا کو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تاسو دا اللہ جل شانہو بڑائی بیان گئی دا اللہ جل شانہو عظمت بیان گئی عَلَى مَا هَدَاكُمْ پا هاغا طریقہ باندی جی تاستا خودنا شویدا پا هاغا طریقہ باندی جی تاستا پیغمبر خودنا کردی دا کتا ہر سمرہ لوشی ہر سمرہ عظمت والشی خستا عظمت تدخت ایسا ضرورت نشتا کتا لوی پیرشی او کلوی مورد شی خستا دی پیری او موردی تا ضرورت دا اللہ نشتا
علا ما هداکم ستا پیری او موریدی با اللہ تعالی قبولی چکل دا پیغمبر پا طریقی تب اللو دا اللہ پا دربار کی قابل قبولی کستا ہر سمر ذکرو ندی او کستا ہر سمر عبادتو ندی خو پا طریقہ دا پیغمبر ندی اللہ فرمائے قرآن کی صفا علا ما هداکم پا حاغ طریقہ باندی جماعتا استا خودنا کڑی دا پا حاغ طریقہ جزما محبوب در غلے دے پا حاغ طریقہ باندی خبل دون دیر کا پا حاغ طریقہ باندی ماتا نزدیکت حاصل کا پا بلا طریقہ پا بلا لارد ماتا نزدیکت نسی حاصل ولے خو رمضان پل سبسوا لعلکم تتقون کلچ دا اختر وزرال داغی پل سبدا دادا اے زما بندگانو لعلکم تشکرون تاسو شکر گزار شئی تاسو شکر باسی اے پتاسو باندی اللہ جل شانہو دا رمضان مبارک دا ٹول میاشت تیر اکڑا خود تاسو کے پریزگاری رالا تاسو کے تقوی رالا دا حقی پل سپداشوا لعلکم تشکرون چی تاسو نند اختر پورز دا اللہ شکر ادا کئی دیر خلق پا بستر پراتو دا رمضان مبارک دا روجین بتاسی تیر شویو دیر خلق بدردی پر رمضان پا تیارے کی پراتو و اللہ با اجل را وستی حق بطلی تاسو اللہ توفیق در کو تاسو باندی اللہ دا رمضان میں اشرا وستا اے زما بندگانو تاسو شکرو باسے لعلکم تشکرون تاسو زما شکر گزار بندگان جوڑ شئی اللہ قرآن کی فرمائی وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ایک تاسو زماد نعمتن شکر باسو اللہ فرمائی زبدا نعمتن سیوا کم دا نعمتن بدر لزیاد کم کتاسو شکر نکوئی نو زماد طرفنا بنعمتنو کی سیوا والے نرازی کتاسو شکر باسو اللہ وی زبد نعمتن پراخ کما اللہ دا دی وجنا اللہ جل شانہ منتاز دا دروچی توفیق راکو اعتقاب توفیق مرگر لور کو اے پدی رمضان المبارک کی اللہ جل شانہ دا تراو توفیق راکو دا تلاوت توفیق راکو دا جماعت سرا دراتلو توفیق راکو دا ہر سچا وقرل دا رب زماز الجلال مہربان رب وقرل دا زماہ غلوی رب وقرل چتال توفیق در کو پتا کی دمر صلاحیت نو چتال سحر ندر مازی گر پوری رجننگا کڑے میں دا خو زما در رب توفیقو دا زما در رب در طرف نبتابان احسانو چتال توفیق در کو ٹول میاشت روجی ونوی قیام اللیل لی وقرل تحجد دی وقرل دعاگان دو اختی اخپل استرگ دی پا جڑا باندی پا ویر باندی تیری کری دادا اللہ توفیقو نو پل سپداشوا لعلکم تشکرون بندل شکر پکار دے جی دے شکر باسی قرآن کے اللہ جل شانہ کلچ دا انبیاء تذکرہ گئی چکل دا ابراہیم خلیل اللہ تذکرہ گئی اللہ فرمائے شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم اے ابراہیم خلیل اللہ آغا بندو زماد بندگانونا چی آغا شکر گزارو چکل دا نوح علیہ السلام تذکرہ گئی سورہ بنی اسرائیل کی ذریت من حملنا معلوح انہو کان عبدا شکورا اے زمادا بندہ دادا حق شکر گزارو بندگانو نو کلچ اللہ جل شانہو زمانگا استاسو دا خوک حبیب تذکرہ گئی دا جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ گئی اللہ و اے زمان محبوبا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین اے زما بندہ زما عبادت کوا او تشہد شکر گزارنا یعنی دا حاغ خلق پا سب کی زان شامل کا کم خلق کی دا اللہ شکر ادا کئی دا اللہ احسان منی دا اللہ پرزون منی تا پا حاغ خلق کی زان داخل کا فاعبد وکم من الشاکرین اللہ جل شانہ من اوتاسو دوئے اے زما شکر گزار بندگان جوڑ شئی اللہ جل شانہ فرمائی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَفْكُرُونَ
تاسو ما یادوي زب تاسو یادوما. اے علماء د تفسیر محدثین ذکر کوي چې کله بندگان الله یادوي دا الله خدا صفت نه دی دا الله د دې صفت نه منزه پاک دی چې دا الله نه خپل بندگان هېرېږي. علماء محدثین فقها ذکر کوي چې الله جل شانه فرمایي اے زما بندگانو تاسو ما پخپل زړه کې یادوئ زه به تاسو بره پخپل زړه کې یادوما. فاذکروني تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوما په هغه غوره مجلس کې چې هغه د بره د فرشتو نوراني مخلوق دی. ای وای تاسو زما په دې مجلسونو کې تذکرې کوئ زه به بره د عرش مالک یما تاسو به د هغه فرشتو په هغه مجلس کې تذکرې کوما. فاذکرونی الله وی تاسو ما په عبادت او په اطاعت سره یاد کئ. الله وی اذکرکم تاسو له بس بدلی درکما تاسو له بس لوی لوی اجرونه درکما. فاذکرونی الله وی تاسو اے زما بندگانو ما په خوشحالی کې یادوئ. اذکرکم زب تاسو په هغه تکلیفونو کې یادوما په هغه مصیبتونو کې به یادوما چې کله به تاسو باندې تکلیفات راشي کله به تاسو باندې مصیبتونه راشي زب تاسو په هغې کې یادوما. الله 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 جل شانه ډیر مهربان ذات دی. اے زما بندو زما طرف تراشه چرته روانې بل درد خپل کړی دی بل پیر بل مولا خپل نیولې ده زما دربار لوی دی. اے زما بنده ما تراشه زما په طریقه باندې ژوند تیر کا زما د حبیب په طریقه باندې خپل ژوند تیر کا کامیابی به درته میلاو شي وبخلی شي خدا طریقه خپلول غواړي. الله جل شانه په انسان باندې دوه حالتونه راولي چې کله په انسان باندې تکلیف راشي او مشقت کې پریوزي نو د انسان کار بدای چې دی به څه کوي دی به صبر کوي دی به صبر کوي. چې کله په یعقوب علیه السلام باندې تکلیف راغی هغه وایي انما اشکو بثي وحزني د خپل عجز او د خپل د هغه چاته اظهار کو الله ته کو نو په بنده باندې تکلیف راشي مصیبت راشي نو یو دا بل صبر دی به صبر کوي. او چې کله خوشحالي راشي نو انسان په هغې کې شکر وباسي. ای د الله بندګانو نن د شکر ورځ ده نن شکر وباسئ. د الله د قانون د بغاوت مه کوئ د الله د قانون د بغاوت مه کوئ. الله یو سوی او موږ بل څه کوو نه نن د شکر ورځ ده نن د خوشحالۍ ورځ ده. تاسو خوشحاله ماشومان خوشحاله دي زنانه په کور کې خوشحاله دي دغه شان دي فرشتې د الله خوشحاله دي الله خوشحاله دی نو هغه کار مه کوئ چې په هغې باندې الله خفه کېږي. داود علیه السلام بارک راځي اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے دے داغه شکر گزارونو بلکې لږ څه خلق دی چې هغه شکر وباسي نور ټول خلق نافرماني کوي. اے د الله بندګانو د الله شکر وکئ نن د شکر ورځ ده لعلکم تشکرون تاسو شکر وکئ نن د شکر ورځ ده. علامه متقی الهندي په خپل مسائل رسائل کې یو خبره ذکر کړې ده ډېر عجیبه خبره ذکر کړې ده. وی انسان په 24 گھنٹوں کی 24,000 پیری دے سا اخلی. چکلا اللہ جل شانہ دی انسان لدى سا توفیق ورکی پا دی سا کی دو نعمتنا دا اللہ جل شانہ دی. چکلا انسان سا اخلی یو نعمت داشو چی دا بہر نکم راکاگی یو نعمت پکی دا شو چې دا انسان د دندنه بهر ته راوباسي. هغه ذکر کوي چې انسان په 24 غنټو کې 48,000 مرتبه د الله نعمتونه صرف کوي. سوچ کوئ په 24 غنټو کې تاسو د الله جل شانه 48,000 نعمتونه هغه په تاسو باندې شوي دي چې موږ او تاسو د یو نعمت شکر نشو ادا کولی. او 24 घंटों की दुमरा नेमतुन अल्लाह फरमाई व इन तउद्दु निअमत अल्लाह ला तुहसूहा. कता सुबह नेमत दुमरा नेमतुन कड़ी दी कता सु नेमतुना
شمارل وغواړئ تاسو دا نعمتونه نشئ شمارلی خو تاسو باندې شکریا ده تاسو به شکر کوئ سلور نعمتونه دي الله فرمایي لم يمنع اربعا چې الله جل شانه چاله د سلور نعمتونو توفیق ورکي هغه انسان څوک د هغې نه منع کولی نشي په هغې کې اولنی نعمت څه دی لم يمنع چې الله جل شانه کله انسان له توفیق ورکي د شکر الله وایي زه به دې خپل بنده باندې نعمتونه نور سیوا داسې ذات څوک نشته په دې جهان کې څوک نشته چې هغه د دې په منځ کې رکاوټ جوړ شي او دا نعمتونه بند کړي الله وایي چې کله زه به یو بنده باندې د نعمت د شکر او د شکر توفیق ورکم داسې څوک نشته چې دا نعمت په ده باندې بند کړي نن الله من او په تاسو باندې خوشحالي راوستي ده الله وایي لعلکم تشکرون دا اختر ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده دا داسې خوشحالي ده که څوک راپاسې زه نه منم دا بندولی شي په چا باندې نه هر سړی تر و تازه خوشحاله الله جل شانو خوشحالي راوستې ده او دیم نعمت چې کله الله جل شانه انسان له توبې توفیق ورکي داسې څوک نشته چې هغه د انسان د توبې نه منع کي الله وایي ما دې خپل بنده له توبې توفیق ورکو د هغې نتیجه دا راووته الله وایي د توبه ما قبوله کړه چې کله د الله د بندګانو توبه قبوله شوه دا خلق بس پاک شو دا صفا شو او درېیمه خبره چې کله الله فرمایي چې کله زه انسان له د استخارې توفیق ورکوه دا انسان له الله دا کار ښه انجام ته رسومه چې کله یو سړی کار کوي هلکه ما له استخاره وکړه خو نن هغه استخارې بل طرف ته تللي ملا صاحب به کور په کټ کې ناست یو پیر صاحب به دغه نه رینګ کړی زما له استخاره وکړه چې څنګه ده او بس صحیح ده ښه او شی ده عجیبه استخارې راو نن به کارونه استخارې راولي او مولیان پکې استخارې راو عجیبه دین جوړ کړلی مولا بالته ناست یو دی بالته بس ستا استخاره وشوه استخاره غوره طریقه هغه به خپله 2 رکعته لمونځ دی او دعا د هغه ووایه په خیر ډوله باندې سمله الله درته انجام وښیي چې خلکه بد ده غوره طریقه دا ده د استخارې نه مخکې مشوره ده او بل نعمت دا دی چې کله الله جل شانه انسان له هغه ته د مشورې توفیق ورکړي الله وایي دې انسان له د دې کار هغه انجام زه صحیح کومه ځکه الله پاک خپل پیغمبر ته فرمایي وشاورهم فی الامر د دې خپل صحابو سره مشوره وکړه د دوی سره رای دې واخله نو د دې وجې نه چې کله الله انسان له توفیق ورکړي د مشورې الله جل شانه دې انسان ته دغه کار او دغه اجر هغه صحیح انجام ته رسوي د دې وجې نه الله جل شانه موږ او په تاسو باندې خوشحالي راوستې ده چې هغه د اختر ورځ ده فلسفه ده روجې سوه لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګاره شئ او دلته فلسفه څه ده لعلکم تشکرون چې تاسو شکر گزار شئ د الله شکر وباسئ د الله نیکان بندگان جوړ شئ بس دغه شکر دی ای الله خوشاله الله بخپل ذات 15 قسمونه خوري الله وای زماره بخپل ذات قسمي زماره بخپل صفت قسمي زماره بخپل جلال قسمي زماره بخپل عظمت قسمي اے دا خلق چې دا زما کور ته راغلی دی اے فرشتو تاسو ګواشئ ما د دوی ګناهونه وبخل او دا خلق زما د کور نه بخلی شوي لاړل تاسو سبحان الله ووایئ چې الله څومره لوی انعام راولېږو اے چې الله 15 قسمونه بخپل ذات وخوري او بیا وایي اے زما بندګانو تاسو چې زما د کور نه رخصتېږئ تاسو پاک صفا لاړئ څومره لوی نعمت دی موږ خو څومره کمزوري یو روژه کې به څومره کمزوریانې راغلي څومره لغزشونه به شوي الله جل شانو موږ او تاسو ته داسې رمضان مبارک غوندې میاشت راکړې ده او حدیث کې راځي سرسایي چې کله عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ سرسایي د اختر د وروسته راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته نبی علیه السلام دوی ما خو د الله رسوله ما خو سرسایي نه ده ورکړې نبی علیه السلام ورته وفرمیل دا په تا باندې ده او د هغه غنیوالی صفت څومره یو موقع باندې یو سړی راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دروازه وړوله هغه په هغه وخت کې امیر المؤمنین
چې کله راغې وی ای امیر المؤمنین دومره په سودا کې قرضدارې شوی یم چې خپل سر مې ګاڼه کړی دی خو ستا ځای ته رالم ستا دربار ته رالم ما له د دې څه حل راوباسه ابوبکر صدیق ورته وایي ای زه خو ډېر په خپله د څو ورځو نه راته پریشانی ده ته لاړ شه د عثمان رضی الله تعالی عنه کور ته هغه ورته وایي زه خو ستا دربار ته راغلی یم هلته څنګه لاړ شم هغه ورته وایي ته لاړ شه بس چې دی لاړو عثمان رضی الله تعالی عنہ په کور کې په دې خبره باندې زور ورکړو وی تاسو دا پی او شاد میوځه کوئ تاسو الله پر اخر اوسته تاسو بوز دا چل کوئ چې تاسو به شاد او پی اوځه کوئ دا سړی بار ولاړو دا خبره واورېده هلکه وی دیو مال سمال لګ دیو په کور کې په دې خاري کې شاد او پی میوځه کوئ نو دیو مال پیسې سره کې بس خیر چې کله عثمان رضی الله تعالی عنہ راووتلو هغه ورته وی بخیر علی خوش آمدید بخیر علی وکړه کېناستو هغه له پي هر سره وستل هغه ملمستای وکړه وی څنګه راغلی خبر راته وکړه هغه په دې راغلی ما چې په سودا کې دومره قرضدارې شوی ما چې د خپل سر مې هم ګاڼه کړی دی خو بس ستا دربار ته راغلی یم هغه ورته وی چې د خپل وزیرانو ته حکم وکړئ راشئ وی دله یو بار د اوښ جوړ کړئ او هغه اوښ باندې ولا بار کېدی چې کله ورته کېښود هغه روانېدو وی امیر المؤمنین اے عثمان رضی الله تعالی عنہ په ما باندې خو 300 درهم قرض ده هغه ورته وی ما په دې کې داسې خزانه ښودې ده دا 300 درهم قرضه به هم ختمه شي او 300 هم اضافي تاله درکړي دي چې ته به دا په خپل استعمال کې راولې خپل تجارت پې شروع کړه هغه ورته وی امیر المؤمنین دا اوښ چې دې راکړی دی هغه ورته دا اوښ هم ستا شو ځه په دې باندې خپله سورلي وکړه او هلته د ځان سره کور کېده او دا استعمالوه هغه ډیر زیات خوشاله شو او خپل سامان یې ویوړو ډیر شی واقعات په دې باندې دي پکاره چې ما او تاسو سرسایي ورکو ما او تاسو ورکو سرسایي ورکو په دې باندې څوک غریب کېږي نه په دې باندې الله پاک لوی نعمتونه رالیږي حدیث کې راځي د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی ای وایي ستاسو په دې روژه کې به کمزوري راغلي یقینا چې موږ کمزوري یو زموږ نه به ګناه شوی د ژبې به شی د سترګو به شی د غوږونو به شی د خپو به شوی خو من او تاسو بیا هم د الله دربار ته راغلي د هغه د رحم بندمه یو د هغه نه د اجرت طلبګار یو نو هغه تاسو د 200 روپۍ سرسایي ورکړئ الله به تاسو ته د دې په بدله کې دا مقام درکړي چې الله به تاسو د رمضان په خپل دربار کې قبول او منظور کړي اخرنۍ خبره کومه من او تاسو نن راغلي د اختر مبارک ورځ ده اوس یو سړی ټول کال اذانونه کړي دي او ټول کال تکبیرونه کړي دي الګا من وایو نن نه تکبیر شته او نه اقامت شته چې تکبیر او اقامت نشته نو یو سړی اقامت کوي دا غره بار لن جواب دی الګا ولې نشته ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته دا خبره نه پرې خو دی بس خبره بو هر سړی په سمجھ کې خبر رااله اوس یو سړی وایي نه ما خو ټوله میاشت بانګونه ویلي او ټوله میاشت اقامتونه کړلي ټول کال زه به اقامت کوم نو د هغه سره به څه جواب وي هلکه تا د کوم ځای دا خبر راغله بس خو ما دا ټول کال کړلي اوس به هم کوم نو دا اوس دلیل نه دی او دلیل دا چې هلکه اذان نه کېږي اقامت نه کېږي ولې نه کېږي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر راکړی دی چې تاسو به نه کوئ ای الله دومره لوی خوشحاله دی 12 میاشتې تاسو ته اذانونه وشول چې د الله دربار ته راشئ حی علی الصلاة حی علی البلاغ په دې ورځې دا مقام درکو وایي بغیر د اواز نه راشئ ای مسلمانانو زما دربار ته بغیر د اواز نه راشئ نن ستاسو خوشحالي ده زه خوشحاله یم زما فرشتې خوشحاله دي تاسو خوشحاله شئ زما دربار ته بغیر د اواز نه راشئ ای زما بندګانو څومره لویه خوشحالي ده او په دې کې اصل مقصود بل ته اشاره ده چې دا بدعات نه دي دا پرېږدئ دا بدعات نه دي دا سره دا پرېږدئ یو زمونږ بدعات سره د 3 ورځې دا دعا ابل زمونږ بری مالک غم شو 3 څلور شول یو عالم راغی زه بری په وړو کې ولاړم خدای حاضر دی قرآن مې مخې ده ما دې قاری سے بلا دعا نشته خو څوک مجبوري ده زمون او استاد علما دې حتی ورسېدل چې هغه د قوم مجبور شول او د قوم مجبوري په سر واغسته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کار پرې خو قرآن کې راځي احادیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي چې کوم زما سنت نه زما د خلفای راشدین سنت دی فهو مردود دا کار مردود دی دا نشته یو سړی اوس وایي لکه ما د اجر ملایږي پیغمبر وایي نشته او د ما د اجر ملایږي نو اجر به ملاو شي یو مثال په ټیم پروشه دی او دا یو مثال بیا خبره ختمو دا کله کله مخیار روزانه مقام نه
یو درې صحابه رال د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د بیبي احوال تپوس کول وی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څه احوال دي هغه ورته دا دي بس په هغه دریو کې یو وی آینده نه وروسته زه به ټوله شپه بس قیام کوم زه به یو ورځ قیام نه قضا کوم ابل پکې وي زه به ټول عمر روجي نسم یو ورځ به هم افطاري نه کوم چې کله به دا خبرې وکړې او درېیم پکې دا ووي چې زه به ټول عمر وعده نه کوم ټول عمر به داسې ګرځم بس د الله عبادت به کوم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معلومه شوه درې واړه صحابه یې راوغوښتل وی راشي وی تاسو دا خبره اورېدله چې زه کله وده کېږم د شپې آرام کوم کله د شپې تهجد کوم کله ټوله شپه وده شمه په دې کې تاسو ته تعلیم دی امت ته چې تاسو داسې مه کوئ زما دا طریقه نه ده چې ته وایې زه به ټوله شپه عبادت کوم نه کله به وده کېږي کله به پاسې کله به قیام کې کله به بلکل ټوله شپه وده کېږي او دویم ته وي چې ټوله ورځ ټوله کال ما روجي نه دي نیولي زما کله افطاري کله خورمه کله روژه ماته کومه او کله بوزه کېږم نو زما طریقه دا ده دا نه چې د ټول عمر روژه شي او دریم ته وي ته وایې چې زه به ټول عمر واده نه کوم بلکې د امت د پیغمبر تعلیم دا نه دی حاصل شوی چې ما واده کړی زما بیبیانې دي نه ته به کې ځکه چې دا نیم ایمان دا د واده سره کاملېږي چې کله انسان واده وکړي د ډېر ګناهونو د هغې نه بلکې صحابه محفوظ دي ګورې هسې مثال مې تاسو ته وي هغه ورته وي چې واده به ته څه کې دا به کې د دې وجې نه ملګرو مشرانو وروڼو دوستانو د دې بدعت نه توبه وکړئ او مفتی صدر علي صاحب تاسو ټول به پېژنئ بلې مزار کې لوی مفتی دی دا د هغه فتوا ده چې د درېیمې ورځې دعاګانې مه کوئ د دې نه قلار شي او بیا به کې موږ عجیبه کار دا کوو بل ته دا واله که درېیمه ورځ د دعا له به راشي بعضې به کارډونه چاپ کوي په بعضې علاقو کې تاسو پرې اس ایم ایس یې کوي په واټسپ په ګروپونو کې دا طریقه شروع شي دا وایي هلکه بس درېیمه ورځ دعا ته به راشي کارډونه به کې ورکړي بل ملا به کې راولي هلکه د الله بنده دا دعا له کوم ځای نه راغله هغه دعا قبلېږي که موږ لاسونه نیولي هسې به یې نیولي نو الله به قبوله کړي چې کم د الله اصل طریقه د پیغمبر په هغې باندې قبولیت راځي د دې وجې نه بل ورځ یو ملګری ما هغه روان یو ځای ته لاس نیولي کړو هغه ما ته وویل چې دا زما څلورمه بېلې دلته راځم ولې چې رسم دی رواج دی چې ما ورته رسم له چوټي ورکړه انشاءالله بل به هم رسم له چوټي ورکوي خو چې زه کوم بل به یې خامخا کوي چې زه چا سره غم حادث آدم هلکه زما خو دا طریقه کار دی وروه که خوشحاله یې راځه که نه الله دې بیا خوشحاله ساته د هغه به راتلو باندې ته راسې دغه نه میلاوېږي ته له چاته کروڑ روپۍ درکوي خو چاته 1000 روپۍ به درکوي جنري درکوي الله به د هغې په وجه باندې ډېرې درکوي لہذا د دې وجې نه یو هغه په خپل اصلاح الرسوم کې دا خبره ذکر کړې ده په ما سره لاندې کتاب د زمانو یو شومی زه به یې راخېږم حواله به تاسو ته ښیم چې کله یو سړی یو پیر لاسنیوي دعا له لاړ شي که نه دویمه پیره دا تلل مکروه دي مکروه څه دي مکروه دي که موږ تاسو ځان له دین جوړوه جدا خبر ده او که د پیغمبر په طریقه چلیږو زما خبره ده د چا ده د مفتی سردار علي صاحب په مظهر کې چې کوم مفتی صاحب دی او ژوندی دی اوس هم ډېر خلک به تاسو پېژنئ چېرته بعضې نیم کس نشم ویلی جای نه پېژنو هر سړی د هغه په خپل کتاب کې دا خبره ذکر کړله چې یو پیر سړی لاسنیوي له لاړ شي دوباره تلل د ده لپاره مکروه دي یو سړی په جنازه کې شریک شو بس دا د مړي ثواب دته ورسېدو که دی رانغی نو کوربه دې په دې خفګان نه کوي چې دی هلکه جنازې وکړه په مخه لاړو دی خو رانغی نو سبا به د هغه جنازې زه به دا چل کوم نو دا رسم به ختمېږي او سنت طریقه به راځي نو ما او تا ته به اجر به څه میلاوېږي په سنت طریقه باندې اجر به ما او تا ته د پیغمبر په طریقه میلاوېږي نو د دې وجې نه لہذا دا څومره غفلت چې زموږ د راغلی دی کمزوروالی زما ستاسو نه بلکې زما به درېیمه دعا شوي زه د الله بار بار په دې بخښنه غواړم ځکه یو خبره ما ته معلوم ده او زه تاسو ته نه کوم زه ستاسو ګناهګار یم ځکه الله به زما نه تپوس کوي چې تا دې خلکو دا مسله ولې نه ده کړې او نن زه د الله نه دعا غواړم چې الله ما ته د هغې شته معافي وکړي ځکه بعضې ملګرو په ذهن کې به دا خبرې نه وي حالانکې موږ مې بار بار دا خبرې کړلي خو اکثر بعضې وخت کې داسې موقع چې مېلمانه راغلي ملګري ناستي دا کوربه هم لږ دې شان شوکت بیا هغه چې دا څنګه مولان دی دا څنګه خلک دی نو د دې وجې نه تاسو د وس نه عزم وکړئ د الله په کور کې ناستئ او زه په الله قسم خورم چې دا خبره حق او سچه ده چې د درېیمې دعا کې ګورئ نه دا قبلېږي او نه پکې څه اجر شته چې اجر پکې نشته ولې خپل ټایم ضایع کوو نو که سبا ما او تعالی سړی راځي جو هم بعد به دې اجاره کې دونه کوي خبره او ما او تا هم چاله نه ځو زما او ستا به دی ومنله دا ګیلې مې یعنې هغه نه نو الله دې ما او تاسو ته بلې د عمل توفیق راکړي اوس د اختر د لمانځه طریقه هغه یې زده کوي د اختر د لمانځه طریقه دا ده چې شپږ زاید تکبیرات دي
او نیت دې ته ویل کېږي چې ما او تا د کور نه راغلل بس زما او ستا لپاره دا نیت سره دا کافي دی. اوس علماو دا خبره هم ذکر کړله یو سړی راغی ماسپښین اودس په کور کې وکړو او راغی په امام پسې ودرېد د مازدیګر هلکه دی وایي چې ما خو مازدیګر لمونځ کړی. نو علما وایي چې د ده دا نیت صحیح دی ځکه د ده لمونځ د ماسپښین شوی دی ځکه چې ده په کور کې هلته اودس د ماسپښین د لمانځه لپاره کړلی خو دلته راغی په ذهن کې په امام پسې راغی د مازدیګر په لمانځه ولاړې د ده دا لمونځ وشو نو چې په دې نیت لمونځ کېږي نو د بل نیت ته ضرورت نشته بس ما او تا راغلي یو دا زما او ستا لپاره نیت دی بس الله دې زموږ او ستاسو دا نیت قبول کړي. اصل چې څه دی هغه قبولیت دی. او بیا شپږ تکبیرونه دي نو چې کله امام الله اکبر وای سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك دا ختمه کی بیا بدل د درې تکبیرات دي. اولنې تکبیر به وای لاسونه موږ ځوړند کو دویم تکبیر به وایو لاسونه به ځوړند کو دریم تکبیر چې ویل شي بیا به لاس په نامه باندې کیلو او بس بیا به قرأت شروع شي فاتحه به ویل شي بیا به نور عام څنګه رکعات کیږي. دویم رکعات کې چې کله موږ ودرېږو او دویم رکعات کو نو چې کله ودرېږو قرأت به وایو او سورت به وایو د سورت نه وروسته بیا درې تکبیرات وایو. په دې دواړو کې فرق صرف دا دی چې اولنۍ کې کله دوه تکبیرات وي په درېیم به لاس تړي او په دې دویم کې دا طریقه ده چې درې تکبیرات وي په څلورم تکبیر به څه ښکته کېږي رکوع ته. دا طریقه ده یاده شوه که دوباره وویم مرکزو ته. په اولنۍ کې درې تکبیرات دوه تکبیرات چې ویلی شي په درېیم تکبیر به لاس په نامه باندې تړو او په دویم رکعت کې درې تکبیرات به وایو په څلورم تکبیر به چېرته ښکته کېږو رکوع ته ښکته کېږو. نو دا لمانځه طریقه شوه او انشاءالله چې مونږ وشي د فلسطین مسلمانانو لپاره دعا به وغواړو او د هغې نه پس خطبه کوو او د خطبې نه به وروسته بیا ملګري په قلاره ځئ. د خطبې نه پس دعا نشته د خطبې نه لمانځه نه وروسته دعا ده چې کله خطبه وشي بیا ملګري په قلاره وځي د جومات احترام هم وشي او دا خوشحالۍ مونږ په تاسو باندې الله پاک په خیر عافیت سره تېره کړي. نو انشاءالله لاول ملګري دویم د دې خبرې خیال ساتئ اکثر زموږ صفونه ټول کاږه واږه ولاړ دي نو صفونو خیال ساتئ لاول مشران رامخکې شئ او بیا به چې کشران ودرېږئ او صفونه برابر کړئ او په انسیټ ودرېږئ. یا الله